په فقیرۍ، په مرض، په غم او په عبادت او صبر کول دا د شریعت حکم دی او دی باندې مسلمان په رښتیا مسلمانېږي. او که صبر ونه کړي نو څه به وکړي؟ خو چې صبر اختیار کړي هغه ثواب یې زیات شي او دی په رښتیا. نو دارنګې شکر دی. شکر دی ته وایي چې د خدای د نعمت هر وخت د قدر کې احساس کړي. او ګورې هر وخت د خدای نعمت دی خو موږ پوهېږو نه. او چې سړی شکر کوي قسم دی د زړه به خوشحاله پریشانی بنی دنیا و آخرت کې به خوشحاله. اول شکر په خپل ځان دی. دا شکر به کوې چې شکر دی موږ سپینو ګیدړان نه یو، غوایان نه یو، خره نه یو. مونږ خو ځان انسان په خپله نه دی انسان کړی، دا خو بل چا کړی. دا پیشوګان چا خدای پیدا کړي، دا چا پیدا کړي؟ دا سپي، ګیدړان، حیوانات. که مونږ دا قسم دی نه د هغې اختیار شته په دې خپلو پیدا کولو کې نه زمونږ اختیار شته. نو ته به اول شکر ادا کوې چې خدای سپینو، پیشوګان نه یو، ګیدړان نه یو، ځناور نه یو. تا مونږ سره احسان کړی. مونږ د انسانان پیدا کړی. په انسانانو کې شکر دی چې مسلمان دی پیدا کړی. که کافر وي د هندوانو کورونو کې وي مونږ د انګریزانو، یهودیانو، د نورو قومونو. ټیک ته هر سړی په خپل مذهب خوشحاله وي خو هغه دروغ وي، غلط وي. رواج او عقل سړی ته هدایت نشي کولی. که مونږ غوا ته خدای وي لکه هندوان، مونږ بوتانو ته سجده کولې لکه د هندوانو، هغه هم انسانان دي. خو شکر دی مونږ ته خدای هدایت د اسلام کړی. مونږ انګریزان وي عیسی علیه السلام بنده دی، هغه ته هم خدای خدای د اولاد نه پاک دی، هغه ته هم د خدای زوی وي. عیسایان د خدای زوی ورته وایي. دغه شان دا نور قومونه نو بظاهره خو هغې ځان ته اوچت وایي پسند. خو مونږ ته شکر دی خدای نه انګریزان پیدا کړي نه یهودیان نه هندوان. نو تاسو به شکر کوئ په اسلام چې شکر دی مسلمانان یو. که مونږ کافر وی د اسلام نه لوی نعمت شته څه؟ دویم بیا د حضور پاک په ښکلي امت کې خدای پیدا کړو. نور پیغمبران هم حق دی او د ټولو امتونو چې هغې باندې ایمان نه وړی دی هغه ټول هغه زمانې مسلمانانو. او خدای پاک چې زمونږ څنګه پیغمبر ډوی کړی دی او بهتر کړی دی د هغه امت هم بهتر کړی دی او غوره کړی دی. نو بیا د حضور پاک په امت کې خدای پیدا کړی.